زه په دې وجه باندې راوتې یم چې زه دغه نه سهیل صاحب نه ډېره زیاته خفه یم د سی ایم نه. زیاته خفه یم د سی ایم نه ځکه چې زموږ د ټولو نه اوچت فیملی څومره پرومیننټ فیملی والي صاحب څومره خدمتونه کړي د ملک لا او دې زما سره ملاو نشو. په کار زموږ د خاندان سره خو ملاو شوی وی کنه چې موږ سره خبرې کړې وي زموږ سره ملاو نشو. نو په دې باندې د هغه نه ډېر خفه یم ځکه ما ورته یوازې د ټول سوات ورته ما وی ما ګوره سوات ډېر په بد حال کې دی، ډېر کرپشن روان دی، خلکو ته انصاف نه ملاویږي. پکار دی چې وزیر اعلی چې دی د وزیر اعلی د څه دپاره دی خو پکار دی چې تاسو کې سوات خلکو زموږ سره دومره ښه وکړو موږ له ووټونه راکړو چې موږ خو د دیو تاسو کو کنه. اوس تاسو احتجاجن دلته ولاړ یئ؟ نو زه خو یو بنده سره نه احتجاج کوم خو انصاف وایم او رښتیا وایم بس. اوس هم ستاسو سره میلاو نشي نو ستاسو زړه کې څه ګیله وي؟ ولې نه دا خو زما خو ډېره غټه ګیله ده. ما خو تاته ووایي چې د والي صاحب د خاندان سره من نه میلاویږي نو دی به د بل چا سره میلاو شي. کرپټ منسټرانو سره به میلاویږي. موږ چې رښتیا وایو موږ چې خدمتونه په ایماندارۍ کړي دي هغه موږ سره نه میلاویږي او د کرپټ منسټرانو سره میلاویږي. ستاسو مطلب څه دی د کرپټ منسټرانو څه مطلب چې ټول زموږ پیسې پټې کړي دي او د خلکو په شیزو باندې قبضې لګولې دي، دا بډې اغستې دي او بډې اغستې دي او دروغ ویلي دي او د خلکو خلاف شیزونه یې کړي دي. مقامي قیادت زه نه احتجاج ولاړ یم نه بل څه، زه خو صرف د انصاف دپاره ولاړ یم چې زموږ سره بې انصافي د والي صاحب د خاندان سره شوې ده نو زه وایم چې د عوام سره به څومره بې انصافي کېږي.